ژوند خو دغه تېرېږي چې بیمار شم دا بیماره په دې پوره ده لیکن هم کډه کوړه ځانه کوم ډوډۍ چې انګولې په خپله بخورم. نو زه راځي بعضې وخت بلیډ کوشي په دې کټ کې ناست یم څه ګډ وډ شم بیا ښه شم بیا رافه خپله کډه کوړه کوم چې ډېر خفه شم خو په خپل نصیب سره وچېرکو دا چای ډوډۍ دی مهنګې جامې ده ته په خپل وینځم ډېر ژوند دی یوازې ناست یم ټکه پکه بلکل د ځای مهنګې ډوډۍ چای په خپل. دا تاسو ګورئ دې لایټونو ته دې بلپونو ته دې چې کوم دنو دې زندګۍ ته تاسو وګورئ یقین وکړئ داسې زندګي خو زه وایم چې رب ذوالجلال دې چې کوم دنې یو کافر له ورنکړي چې کوم زموږ حاجي صاحب دا شانتې زندګي تېروي ما سره ودرېږئ ما سره یو ځای شئ چې د دې سپین روبي د دې بزرګ دا زندګي لږه شانتې بدله شي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې واحد او یکتا دی. ډېرو عزتمنو کتونکو نن مونږ راغلي یو سوات ته. کیفیکې سوات کې نن دا مهال زه موجود یم. خبر شوم چې په یو کور کې یو کور نه په یو ویران کنډر کې چې یقین وکړئ هلته کې به زه ناورم یو سکند تېر نه کړي یو سکند. بیا یو په دې کور کې راته چا وویل چې یو بزرګ بابا دی چې بچی نشته نوسی نشته په دې ویران کنډر کې یو بابا دی چې هغه خپله زندګي دلته کې سبا کوي. بابا سره رالم او ډېر زیات اهم مې وګڼل چې دې بابا سره ودرېږم دې بابا د غږ اواز روچت کړم او انشاءالله چې امید لرم د خپل وروڼو نه د مسافرو نه چې هغوی به ضرور چې کوم دی نو دلته کې موږ سره به ودرېږي او دې بابا سره به ضرور ودرېږي د سره به امداد کوي ځکه دلته کې چې کوم درد دی دلته کې چې کوم تکلیفونه دي دلته کې چې کوم پریشانۍ دي دلته کې چې کوم لیونتوب دی یقین وکړئ هغه لیونتوب به زه نن تاسو ته رامخې ته کوم چې دلته کې څومره لیونتوب دی. زه دومره د لرې نه راغلی یم صوابۍ نه سوات ته. که تاسو مسلمانان یئ او پښتانه یئ نو انشاءالله تاسو به دا ویډیو ضرور شیر کوئ او ضرور به هغه سپین روبي هغه بزرګ سره به تاسو ودرېږئ. یقین وکړئ قدرمنو دا شانتې غمونه مې ډېر زیات صحیح کړي دي ډېر زیات دردونه مې صحیح کړي دي خو د دې کور چې کوم دی نو هر یو حصه هر یو ځای چې کوم دی درد او د غم نارې وهي. په دې کور کې ما تاسو ته وښول مچۍ د دنیا مچۍ دلته کې که تاسو وګورئ نو دلته کې به دا انسان څنګه وخت تېروي. دا ګل زما په لاسو کې تاسو کتی شئ په دې کور کې ډېر زیات ګلونه دي خو په دې کور کې د بابا د زړه ګلونه نشته. په دې کور کې د ګل ډېر خوشبویۍ دي یقین وکړئ خو په دې کور کې د بابا د ژوند هغه خوشبویۍ نشته. عجیبه غونته کې داستان د قدرمنو نن به تاسو ته ښیم بهرحال په شارټ کې به راتاوم دا ویډیو زیات نه زیات شیر کړئ چې دې بابا سره دې سپین روبي سره لږ شانتې امداد وشي. قدرمنو کتونکو تاسو وکتل چې زه دې کنډر ته رالم دې کنډر ته او دا کنډر تاسو صحیح کې یقین وکړئ نن د دې بابا د زندګۍ سوال کوم چې دا حاجي صاحب په سترګو کې راغلې غټې اوښکې دی نه مو تپوس کوم تاسو به کله ناکله مرګ هم غواړئ وایي یاره خبره دې ټیکه کړه ځکه چې چا هم خوښه نه چې زه مرګ غواړم خو یقین وکړئ چې په یو کور کې یو سپین روبې چې واده کړی ښځه ترې نه هم چې کوم دی لړه شي چې ډېر زیات مې وژړل ځکه چې دا زندګي حاجي صاحب دلته کې په خپله باندې ځان له پخلي هر یو څیز دلته کې ځان له په خپله باندې کوي. په دې عمر کې بزرګ سړی دی دا وخت خو د ناستي دا وخت خو د دمي دا وخت خو د تسبو اړولي دا وخت د سبق ویلوي دا وخت د موس کولوي دا وخت د دې پخلو کولوني. بهرحال پښتنو وروڼو د دې بابا د ژوند سوال نه کوم پلیز دوی سره امداد وکړئ. زما په څنګ کې ولاړ هغه بېوسه بابا لږ شانتې خبرې اترې به ورسره کوم چې ما ته د خپل ژوند د خپلو دردونو په حوالې سره څه وایي. حاجي صاحب زړه مې نه غواړي چې خبرې وکړم ځکه چې هر ځای کې درد دی
خو بیا هم دا زما فرض دی زه ستاسو اواز راوچت کړم. ژوند څنګه تېرېږي؟ ژوند خو دغه تېرېږي چې بیمار شم دا بیماره په دې پوره ده لیکن یم کډه کوړه ځانه کوم ډوډۍ چې انګولې په خپله پخوم. هر یو څیز تاسو دلته کې په خپله باندې پخوئ؟ او چې په خپله پخوم. دلته کې ستاسو څومره وخت شو حاجي صاحب؟ چې زما دلته کې یو ماخلې ده 50 پنځه شپېته کاله وشو. 15 کاله وشو. عمر دې څومره دی؟ عمر زما ټول عمر دغه 80 کاله دی. 80 کاله. یقین وکړئ چې ډېر زیات خفه شوم چې دې سرنډر ته چې کوم دی نو حاجي صاحب ناستو او دلته کې چې کوم دی نو پخلی کو. یقین وکړئ دې ځای کې او دې کور کې چې ټول ما ته ویران دی هره بلا دلته کې شته. دلته کې خو یو چې کوم دی نو ځناور به دلته کې څه هم زندګي تېره نه کړي. دا خو بیا لا بني ادم دی زمونږ مشر دی. و پښتنو وروڼو کوم چې تاسو دومره نه خبرېږئ چې ستاسو په علاقه کې ستاسو په ځای کې یو سپین روبی اوسي دغه د دردونه تاسو ته نه ښکاري دغه د تکلیفونه تاسو ته نه ښکاري. کیمرامین صاحب ته خواست کوم چې هغه راشي او د حاجي صاحب دا سترګې دا اوښکې چې کومې دي دا لږې شانتې زموږ دې وروڼو ته وښیي. جی ګرانو کتونکو د حاجي صاحب په سترګو کې راغلې غټې غټې اوښکې دا همدغه حل وایي چې د حاجي صاحب باندې به دلته کې څومره سخته تېرېږي. خو یقین وکړئ زه دلته کې په راتګ باندې ډېر زیات مجبوره شوم ځکه چې دلته کې هېڅ خواږه د حاجي صاحب په ژوند کې نشته. ځکه چې په دې عمر کې هسې هم غم ډېر وي خو بیا په دې عمر کې چې کوم دی نو هر یو څیز ځان له په خپله باندې کول چا وله 10 ورکړی چا وله 20 ورکړی بهرحال په دې باندې نه کېږي. د دوی دپاره یو بیا کور پکار دی د دوی دپاره خصمانه پکار ده ځکه چې دوی وایي چې زه بیمار شوی وم نو په بیمارۍ کې ماته ډېره زیاته ګرانه وه. دومره عمر ستاسو تېر شو د سوات خو ډېر ښه خلک دي ډېر د کورسو خاوندان دي ډېره پیسه وله خدای ورکړې ده. څوک ستا دي غریب دي درشلې له راغلي دي چې ته دا د ذلت ژوند مه تېروه ته مونږ سره راځه. نه دي راغلي. نه دي راغلي؟ نه هېڅوک نه دي راغلي. دا راته ووایه چې دلته کې تاسو یوازې دا پخلی هر یو څیز تاسو ځان له په خپله کوئ؟ هر څه په خپله کوم. هر څه په خپله کوئ. ستاسو بچي نشته؟ یوه لور مې ده. یوه لور ده. یوه ترنه ده. هغه هم واده شوې مینګه ورکړې وه. ښه دلته کې اوس تاسو یوازې یوازې ناست. حاجي صاحب ستاسو کور والا ښځه مینګه ورکړې هغه تاسو سره نه پاتې کېږي؟ نو زه راځم پسې خو ډېر عمر شته نن سبا تلې ده نن زما سبا راځم نن زما سبا ښځه هم ني بچي هم ني او د دردونو ژوند شي. یقین وکړئ چې ډېره زیاته ګرانه شي. د مشر د دې سپین روبي په دې زړه کې بدن نه څه تېرېږي چې اخر دا زه په کومې دنیا کې ژوند تېروم. حاجي صاحب دا شانتې د ذلت ژوند تېروئ زړه خو به ډېر زیات ټکېدلی دې دنیا نه ډېر زیات وټکېد ډېر زیات خفه ناکامه بالکل. اوس زه دلته کې رالم ستاسو ورباندې دوی نه ما تپوس وکړه وایي حاجي صاحب تللی دی پی راړي پی مې راوړه پی مې راوړه بیا رانم چای پخوم. اوس به ځان له چای پخوئ؟ چای بس پخوم. ژوند ډېر په غمونو کې دی ډېر زیات په غمونو ډېر عمر تېر کړ خو ټکه پکوم ځان په دې کور کې ناست یم او جوړې کړم پاسم ځانه ښکلی ژوند مې تېر کړه خو بس په دې بیمارۍ دغه خراب کړم په دې کور کې ناست. بیماري در باندې راغله؟ ډېر راغله وم. حاجي صاحب چې کله باران شي نو دا کور خو به ټول سسېږي. راساسي خو جو بس څوک پسې خو چاپي کې لاړې پسې په خپله وښیم په خپله ورپسې په خپله پسې وښیم چاپي کړم که دې کوټې نه راپرېوتی نو راغورځېدلم ما دې ظرفۍ نه راتاو شوم جړۍ کې خو بیا خدای رحم پاڅېدم ظرفۍ مې ځان اړخوا کړه بیا لاړم لکړه به دې شي نه ولګوله دوایي نه دا لاس خو هم ستاسو خوږ شوی دی دا که تاسو جګه تی شئ د حاجي صاحب چې کوم دی په لاسونو کې دا تاسو وګورئ ټول چې کوم دی وینې دی تاسو وګورئ جي دا تاسو کتی شئ ټول چې کوم دی په دی باندې بیماري ده دا خپې تاسو کتی شئ کار هم نشئ کولی روزګار هم نشئ کولی پیسې به کوم ځای نه راځي نو خو بس یوه شی بله شی وراړي بل وړي الله ته بس ناست الله ته والی یم چې د شپې وده کېږئ دلته کې تاسو وده کېږئ په دې کټ کې په دې کټ کې وده کېږئ نو زړه د هم زور راځي نو زور راځي بعضې وخت بلیډ کوشي په دې کټ کې ناست یم څه ګډ وډ شم بیا ښه شم بیا رافه خپله کړله کوړه کوم ډېره د غمونو زندګي ده یقین وکړئ زړه مې نه غواړي چې په دې کور کې دا زه دلته کې رالم یقین وکړئ چې یو سیکنډ را باندې د قیامت په شانتې تېرېږي که زموږ یو پښتون ورور راوچت شو او تاسو سره ودرې تاسو سره امداد وکړو تاسو به خوشحاله یې بالکل بالکل الله دې خوشحاله کړي څومره دواګانې به ورته کوئ ډېر زیات په مانځه کې به دوا کوم هر وخت به دوا کوم چې په هر ځای خلکو ته ګورئ د خپلو په شانتې چې کوم د سپین روبو ته ګورئ او هغوی ډېر د خوشحالۍ ژوند تېروي
نو په زړه کې خفه کېږئ؟ ډېر زیات خفه کېږو، نه چې په خپل نصیب صبر کوو نو خپل نصیب صبر کوئ. د سوات وزیر اعلی محمود خان ستاسو د سوات دی، ولې هغه ته دا پته نشته چې په دې یو کور کې په دې یو ویران ځای کې یو مشر پاتې کېږي او هغه هېڅ څوک یې نشته، الله ته ناست دی، الله یا سره دی، نورې څوک هم نشته، د غمونو د دردونو د تکلیفونو د په یو ویران کنډر کې چې کوم دی هغه خپله زندګي چې کوم دی تېروي. دلته کې مچۍ ډېرې دي، دلته کې چې کوم دی نو دی راته وایي چې لاړمانان ډېر دي، ماران ډېر دي. زه وایم چې دلته کې به تاسو دا زندګي دلته کې تاسو څنګه تېروئ؟ زه خو تاسو ته اریان یم، ستاسو د حوصلې ته اریان یم. ولې وزیر اعلی محمود خان ته دا ستاسو دا ژوند نه ښکاري؟ بالکل نه ښکاري ورته، نه ښکاري. په اوټونو کې خو ته ښکاري که نه؟ بالکل بالکل په اوټونو کې ښکاري. په کورسونو خاوندانو چې الله پاک ورله ډېر څه ورکړي دي او ډېر شتمن دي، د حاجي صاحب سره د مشر سره لږ شانتې امداد وکوي، د دې سپینو ډکو خاطر وکوي، د دې سپینو ډکو خاطر وکوي. د سوات کیفي کې وزیر اعلی محمود خان هغه ته هم دا خواست کوم چې د دې سپینو ډکو خاطر وکړه د خدای بنده. ولې په تاسو باندې به سبا له دا رز نه راځي؟ خفه به دې یم چې دا رز په مونږ باندې هم راتلی شي. اخر مونږ به دلته کې څه کوو؟ مونږ به هم دغه شانتې خپله زندګي به دلته کې چې کوم دی تېروو، خپل ژوند به سبا کوو. دا شانتې غمونه په مونږ باندې هم راتلی شي. دا ټولې ګولۍ خو به ستاسو دي که نه؟ دا ټولې ستاسو دي. دې ګولو ته تاسو وګورئ، دا ټولې ګولۍ چې کوم دی نو دا د دې حاجي صاحب دي، د دې مشر دي چې ډېر زیات چې کوم دی نو ناجوړی. دا کمرې تاسو وګورئ، یک یوازې لګیایي. څنګه چې حاجي صاحب دا دروازه را بنده کړه او ما را بنده کړه، دغه شانتې د دې ځای د خانانو نوابانو چې کوم دی نو هم دا زړونه دا شانتې بند دي، هغوی نه راځي، هغوی د دې سپین روبي تپوس نه کوي. خو دا رس په مونږ باندې را روانه ده. ګورئ جاړم په دې چې دا رس په ما را روانه ده، ځکه ما سره احساس و، زه دلته کې رالم، زموږ غږ اواز انشاءالله امید لرم چې پښتانه وروڼه به مونږ سره ودرېږي، مونږ سره به امداد کوي. زړه مې غواړي چې په سوات په دې بازار کې د خپل پیزار هم خرڅ کړم، چې سهار خلک راپاسي، هغوی ډېر چې کوم دی نو نوې نوې جامې استري کړي کپړې اچوي. زه وایم چې دا خپله جوړم دلته کې د سوات په یو چوک کې په یو دوکان کې خرڅه کړم چې دې بابا له پې دوایي راړم. بابا دوایانې به راړې پیسې بني؟ بالکل پیسې نه وي، دوایانې راوړم په مخامخ یې فرق. تاسو به وایئ چې زه د خدای پاک په کومه دنیا کې پیدا کړی یم؟ او نه دا زه کوم امتحان کې خدای پاک اچولی یم؟ عمر له به دې کور کې زندګي تېره شوه. باباجي خفه کېږئ مه انشاءالله تعالی، زمونږ نه چې څومره کېږي مونږ به تاسو سره امداد کوو. الله دې ژوندی را خوشحاله شفه او صرف مونږ دواګانو کې یاد ساتئ او انشاءالله پښتانه وروڼه به تاسو سره ضرور ودرېږي. خو دا کوم چې په ناستو کورسو خاوندان دي د هغوی نه خوشحاله نه نه هغه د زړه نه ورته خیري خېږي. بالکل خیري خېږي چې ستا غونته کې د سپین روبي تپوس نه کوي. جی ګرانو کتونکو د دې سپینو ډکو خاطر وکئ، مهرباني وکئ. په آخري ځل درته بیا وایم چې دا څه قسم له زندګي ده، خو ما سره ودرېږئ، ما سره یو ځای شئ چې د دې سپین روبي د دې بزرګ دا زندګي لږه شانتې بدله شي، لږه شانتې بدله شي، لږه شانتې بدله شي.